کله چې انسان د یو نیک کار اراده وکړي، مثال په طور دی وایي چې مونځ وکړم، پابندۍ سره مونځ شروع کړم، پنځه وخته مونځ شروع کړم، نو شیطان فوراً دله راشي وسوسه وکړي، وایي زه خیر دی سبا نه به شروع وکړي، زه خیر دی جمعې د ورځې نه به شروع وکړي، د آینده هفتې نه به شروع وکړي، د رمضان مبارک د میاشتې نه به شروع وکړي. یا کله یو انسان نه ګناهونه شوي او د اکدم توجه راوګرځي چې زه د خپلو ګناهونو معافي د خپل رب نه وغواړم، نو شیطان بیا راشي ورته وایي چې تا خو دونه ډېر ګناهونه کړي دي، ته خو ډېر ګناهګار یې، ته خو ډېر ظالم یې، ستا ګناهونه خو ډېر زیات دي، تا چېرته الله بخي، تا له شرم نه ځي ته د دې ګناهونو سره الله ته ودرېږي. داسې چې کله کیفیت په انسان راشي نو ګوره د شیطان وسوسه ده، د شیطان محنت دی، فوراً د دغه ټیم نه هغه نیک کار پکار دی، فوراً خپل رب ته رجوع پکار ده، فوراً د الله د خپلو ګناهونو معافي غوښتل پکار دي او هر نیک کار کې جلدي پکار ده. په هر ګناه نه، هر ګناه چې د انسان نه وشي پکار ده چې فوراً د هغې نه توبه وباسي او د الله رب ذوالجلال نه معافي وغواړي. دا د انسان دپاره کامیابي ده او هم په دقې منې د شیطان ړچ وي، هم په دقې منې شیطان خفه کېږي، هم په دقې منې رحمان خوشحالیږي. رب ذوالجلال دې د عمل توفیق راکړي.